اوسه پورې اکتوبر نو اوسه پورې سی ام صاحب سره ټایم دی چې هغه لاړ شي کور مې خلکو سره کینی او مسلې حل وباسي. اکثره دا ټایم شته چې اسلام آباد ته لاړ شي اور بلکې بقول هغه چې خپل باندې چیرمن چې دا صوبې ول خلک دې باندې غور وکړي فکر وکړي چې مونږ چې کوم ترقي پر پیسې کوم کوم امن لپاره پیسې مونږ چې کوم ماشومانو د سکولانو د هیلث پر کوم پیسې اپ د دغه باندې خرج کیږي لګي د شان باندې په دې باندې عوام ته پکاره څو کتونکو کاشف عارف ما پېښور گورنر هاوس کې موجود یم. د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي صاحب را سره موجود دی. گورنر صاحب ډیره زیاته مننه ټول نه مخکې که دا راته ووایي د خیبر پښتونخوا چې کوم موږ امنیتي صورتحال ګورو بیا په کورمه کې چې څه صورتحال لیدې ته تاسو په کوم نظر وګوره د خیبر پښتونخوا حالات تاسو مخامخ دي چې د ټایم صوبه تباہي پر د صوبې کې کوم اور لګېدلی دی تاسو مخامخ دی چې خلکو که تاسو ډي خان تر کوهاټ ته راشئ پاړه چنار کې کوم اکتوبر 900 پورې وصل 50 کسان مړه شوي دي شهادتونه شوي دي 200 نه زیات زخمیان شوي دي دا تاسو مخامخ دي چې دا شی شوي دي صوبایي حکومت دې باندې بالکل خاموشي اختیار کړې ده کم نومان خبرې صوبایي حکومت دې باندې بالکل خاموشي اختیار کړې ده کله هم داسې ایجنډې کې تاسو ماته شو چې کابینه ماته یو ایجنډ شو چې کوم چې کور باندې خبره شوي نه ده شوی اوسه پورې اکتوبر 900 پورې سی ام صاحب سره ټایم دی چې هغه لاړ شي کور مې خلکو سره کینی او مسلې حل وباسي. اکثره دا ټایم شته چې اسلام آباد ته لاړ شي اور بلکې بقول هغه چې خپل باندې چیرمن چې دا هغه راړومه هلته ورسېږي بیا وتښتي مفرور شي لہذا چې کوم دا ټوپي ډرامه شروع ده صوبه کم میلیټس په حوالې کړې ده ډېر تشویش خبره ده دې باندې انشاءالله تعالی موږ یو آل پارټیز کانفرنس راغواړو لکه د دسمبر اول هفتې کې ټول سیاسي پارټیان یې غواړو چې دغه کینی او مسلې حل وباسو. یو طرف ته په پی ټی آی باندې د پابندۍ خبرې کیږي چې دا انتشار پسنده پارټي ده بل طرف ته تاسو د آل پارټیز کانفرنس کې وزیر اعلی ته دعوت ورکوي نو دا به څنګه کیدای شي وګوره لا خو پی ټی آی باندې پابندي نه لګېدلې الله خو وزیر اعلی شته که نه د پی ټی آی صوبایي صدر هم دی وزیر اعلی هم دی چې کله نه وي بغض نوبت خبرې کوو نن خبره به نن سره کوو د صوبې وسایل څو ځله د وفاق باندې د چړۍ دپاره استعمالېږي په دې اړه بس خو استعمالي کې تا مخامخ دی ما مخامخ دی دا خو په کار چې د صوبې ول خلک دې باندې غور وکړي فکر وکړي چې مونږ چې کوم ترقي پر پیسې کوم کوم امن لپاره پیسې مونږ چې کوم ماشومانو د سکولانو د هیلث پر کوم پیسې اپ د دغه باندې خرج کیږي لګي د شان باندې په دې باندې عوام ته پکاره سوچ وکړي چې د عوامو دې باندې څه نه سوچ وکړي دا کارو